بسم الله الرحمن الرحیم. تیر کلاس کې مونږ تاسو ته د قرآن د مهارت په حوالې سره خبره کړې وه او مونږ تاسو دا خبره کړې وه او هغه خبرې مونږ ښودلې وي چې د هغې نه د بچاو په وجه باندې انسان د قرآن ماهر شمارېږي او د دغه ماهر دپاره بیا د الله رسول دا اعلان کړی و چې دا به د عزتمندو فرشتو په صف کې ولاړ وي. په هغه مهارت حاصلولو کې موږ یوه خبره دا کړې وه چې کوم قسم غلطۍ چې هغې نه موږ ځان وساتو نو موږ به د قرآن ماهرین شمار شو. یوه غلطي پکې د حروفو د یو حرف په ځای باندې بل حرف وایي، نو که دې قسم غلطۍ نه موږ ځان وساتو نو موږ به د قرآن د مهارت یو سټپ کې چې کوم دی کامیابي موږ حاصل کړو، په یوه پوړۍ کې به موږ کامیابي حاصل کړو. د حروفو د غلطۍ نه د بچاو دپاره موږ نن تاسو ډایګرام په بورډ باندې جوړ کړی دی، دا به تاسو ته مخامخ په نظر باندې راځي چې دا موږ زده کړو انشاءالله. نو موږ به د دغې قسم غلطۍ نه بچ شو او الله تعالی به موږ د قرآن ماهرین شمار کړي. تر دې نه مخکې چې زه د خپل کلاس باقاعده مخکې آغاز وکړم، زه د انسان په یو دوه قسمه بیمارو باندې زه مختصر بحث کوم. انسان ته دوه قسمه بیماری راځي، یوه جسمانی بیماری او بله روحاني بیماری. جسمانی بیماری چې راشي لکه مثال په طور باندې زموږ په خېټه باندې درد راشي، زموږ په معده کې څه تکلیف پیدا شي، زموږ په سر باندې درد راشي، نو موږ لاړ شو ډاکټر ته، هغه موږ له علاج وکړي او موږ د هغې سره ټیک شو، الله تعالی موږ له صحت راکړي. لیکن بله روحاني بیماری ده او روحاني بیماری چې کله انسان ته پیدا شي نو هغه بیا ګرځي، خو د هغې دپاره علاج سوا د قرآن نه بل نشته. د دې وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث مفهوم دی چې د انسان دا زړونه د انسان دا زړه دا زنګ کېږي، دا بیماریږي، د ده زنګ لګېږي. نو صحابه هوښیار خلک وو، هغوی ته تپوس وکړو د الله رسول د دې به څه علاج وي. هغو ته علاج وښودلو چې د قرآن تلاوت دی ده. نو موږ او ستاسو دا زړونه هم چې کوم دی دا بیماریږي، دا روحاني طور باندې کمزوري کېږي. نو کله چې موږ ته څه خفګان راشي، څه پریشاني راشي، نو پکار دی چې موږ ته رجوع الی الله، الله تعالی ته رجوع وکړو. پټ لاړ شو په یو ځای کې، الله تعالی ته نفل وکړو، الله تعالی د سر په سجده باندې کېدو، خپل ګناهونو توبه وباسو او الله تعالی ته وژاړو. دویمه دا خبره چې د قرآن تلاوت وکړو، په حدیث کې اوس دویمه تذکره د ذکر د موت کېږي چې ځان ته مرګ بار بار را په یادوو موږ، نو انشاءالله موږ به د هر قسم روحاني بیمارۍ نه موږ به بچ شو او موږ ته به اطمینان حاصل وي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، قرآن کې الله تعالی وایي خبردار د قرآن پر تذکره باندې ولې ستاسو د الله تعالی پر تذکره باندې چې کوم دی ستاسو زړونو ته اطمینان رسېږي. د دې وجې نه د زړونو د اطمینان دپاره، د زړونو د زنګ د لرې کولو دپاره او د زړونو نه د بیمارۍ د لرې کولو دپاره، په دې کې د قرآن د یو بهار پیدا کولو دپاره راځئ چې موږ نن د خپل کلاس آغاز وکړو. نن چې موږ کوم ډایګرام تاسو ته جوړ کړی دی، دې ته ویل کېږي مخارج الحروف. مخارج الحروف هغه ځایونه چې کوم ځای کې نه حروف ادا کېږي، هغې ته مخارج الحروف ویل کېږي. مخارج الحروف ورته ویل کېږي، مخارج الحروف ورته موږ وایو. مخارج الحروف داسې شی هو موضع خروج الحرف، دا د حرف د وتلو ځای دی. د کوم ځایونه چې موږ پرې خوله کې دا خوله الله تعالی جوړه کړې، په دې کې خاص ځایونه دي، د هغه ځایونه چې کوم دی دا حروف ادا کېږي او دغه ځایونو ته مخارج الحروف ویل کېږي. نو دلته کې موږ تاسو ته په بورډ باندې ډایګرام جوړ کړی. اول شروع به موږ د دې ځایګي نه کوو، ځکه چې سا پې پلونه راوځي او اوله چې سا را داخلېږي دې ځایګي ته داخلېږي، د مرۍ ته داخلېږي او په دې مرۍ کې اولې چې کوم حروف ادا کېږي هغه حمزه ها، بلکل د سینې طرف ته د اقصی حلق ته ویل کېږي. د مرۍ هغه حصه کوم چې د سینې ته نږدې ده دې ته ویل کېږي اقصی حلق او د دې ادا کېږي حمزه ها. دویم نمبر بیا زموږ سره راځي وسط حلق، د مرۍ منځ او د مرۍ د منځ نه کوم حروف ادا کېږي؟ عین حا، عین حا. دریم نمبر کې بیا زموږ سره راځي، تاسو به یې په بورډ باندې چې دی ته ادنی حلق ویل کېږي. د مرۍ هغه حصه کوم چې خولې ته نږدې وي، دا زموږ سره د خولې جوف دی، د خولې خانه ده، د خولې هغه صندوقچه ده او دې ته بلکل دا نږدې دی، یعنې دا زموږ سره دغه حلقۍ ژبه، دا ځای زموږ سره حلقۍ ژبه ده، دا چې کوم زموږ سره ژبه ده او دا زموږ سره غاښونه دي، دا شونډه ده. د دې نشي ادا کېږي غین خا ادا کېږي، غین خا ادا کېږي. دا به غین نه وایو، دا به عین نه وایو، دا به عین وایو او دا به غین وایو، دا به خا وایو،
غین خا ادا کیږي د مرۍ د اولې حصې نه کوم چې خولې طرف ته نږدې ده د دې شپږ حروف ته حروف حلقي ویل کېږي. حلق مرۍ ته وایي په عربۍ ژبه کې او دا د مرۍ نه ادا کېږي. په دې وجه باندې د شپږ حروفو ته ستا فکر دی دې ته ویل کېږي حروف حلقي. حروف حلقي ورته ویل کېږي. بیا په دې پسې بله درجه زموږ سره شروع کېږي د قاف او د کاف شروع کېږي. که ستاسو فکر دی چې ما دا ګول کرښه چې جوړه کړې ده د دې نه مراد حلقۍ ژبه ده. موږ ته په پښتو کې حلقۍ ژبه وایو او دې ته په عربۍ کې لحاد ویل کېږي. موږ چې کله د خولو کولاب ونیسي نو ښکته او زموږ په دې مرۍ کې یو غوښه یو ټوکړه ژرنده شانتې په نظر راځي ته دې ته لحاد ویل کېږي. دا قاف ادا کېږي د دې ژبې د دې یخ او بره تالونه په دې لحاد خوا ته ده د مرۍ طرف ته. قاف ادا کېږي د ژبې د یخ بره تالونه دلته ما لیکلي د ژبې یخ بره تالونه لږ مرۍ طرف ته. او بیا چې کاف ته دویم نمبر کې په دویم نمبر کې نو کاف ادا کېږي د ژبې د یخ اقصی لسان دې ځای ته ویل کېږي د ژبې د یخ بره تالونه لږ د خولې طرف ته. او دې دواړه حروفو ته حروف لحاتیه ویل کېږي. دلته کې ما دا لیکلي دي حروف لحاتیه ورته ولې ویل کېږي دا پهچان دپاره ورته ویل کېږي. دې ځای کې ته حلقۍ ژبه وایي او دې حلقۍ ژبې د خوا نه دا حروف ادا کېږي. په دې نسبت باندې دې ته وایي حروف لحاتیه. بیا زموږ سره بل مخرج راځي د لام نون او را او د ضاد مخرج راځي. نو ضاد چې کوم دی زموږ سره ادا کېږي د ژبې ډډه او د برې جامې د داړو نه ادا کېږي. ما ته وګورئ دا ژبې ډډه ده دا دګې چې کله موږ دې داړو ته اوچت کړو دې ځای ته دې ځای نه شي ادا کېږي ضاد ادا کېږي او دې ته حافیه ظرسیه ویل کېږي. حافه د ژبې د غایې ته وایي او زرس چې کوم دی د بره داړو ته وایي دې داړو ته ویل کېږي. دا ح په لسان چې کله دې داړو ته اوچت شي د دې نه ضاد ادا کېږي. دا مشکل ترین حالت دی په حروفو کې. دا به صرف حضرت علي رضی الله تعالی عنه صحیح ادا کوو نور څوک دا صحیح نشي ادا کولی. البته کوشش موږ ته پکار دی چې موږ د ضاد د صحیح ادا کوشش وکړو نو به چې کوم دی خپل ثواب او خپل اجر په الله تعالی باندې پرېږدو. الله تعالی به انشاءالله پوره اجر د دې راکوي. بل زموږ سره دی لام نون را. لام نون را ادا کېږي د ژبې د غاړې او بره غاښونو د ورونه. دا زموږ سره غاښ دی دا ځای کې تاسو وینئ دې ته غاښ ویل کېږي او دا زموږ سره تالو دی دا ځای او دې ځای ته دا وری ویل کېږي. د غاښونو سره دا ټس ځای چې دا لږه حصه دې ته وری ویل کېږي. دې ته ما د لام نون را مخامخ لیکلي دا ته ما تیر نشان کړی دی. نو لام نون را ادا کېږي د تور په لسان د ژبې د غاړې دې ځای ته دا ګول کناره چې د ژبې دې د تور په لسان ویل کېږي ژبې غاړه د دې ځای نه ادا کېږي او د ژبې د بره غاښونو د ورونه. لام نون را ادا کېږي د ژبې د غاړې د بره غاښونو د ورونه. دې ته حروف طرفیه ذلقیه ویل کېږي. حروف طرفیه او څه شی ذلقیه ورته ویل کېږي. طرفیه او ذلقیه ورته څه کوي چې طور په لسان نه ادا کېږي. ذلقیه ذلق نافذ شوی په اسانۍ سره ادا کېدونکي حروف دي. بل زموږ سره بیا مخرج راځي د طا دال او تا. طا دال او تا ادا کېږي د ژبې د طور په لسان نه یا موږ په پښتو کې وایو بالکل ساده نو د ژبې د سر د بره غاښونو د جړو نه دا ما بالکل دا غاښ دی زموږ سره او دې ځای ته د جړې ته مخامخ ما دا طا دال او تا لیکلي دا تیر دا نشان به تاسو وینئ دا ځای دا تیر دا نشان دې ځای ته مخامخ چې کوم دی ما تیر دا نشان کړی. مطلب دی چې طا دال او تا ادا کېږي د ژبې د سر او د بره غاښونو د جړو نه. دې ته حروف نطحیه ویل کېږي. دلته ما یې څه لیکلي طا دال تا ادا کېږي د ژبې د سر بره غاښونو د جړو نه. دې ته حروف نطحیه ویل کېږي. نطح جوړ ځای ته ویل کېږي او د غاښونو شاته چې کله موږ دا غاښ داسې اوچت کړو دا لاس داسې اوچت کړو دا ګوته داسې د غاښونو شاته موږ داسې ډول شانتې محسوسوو د دغه ډول نه دا طا دال تا ادا کېږي. په دې نسبت باندې دې ته ویل کېږي حروف نطحیه. او بیا زموږ سره راځي صاد زا سین. صاد زا سین دا څنګه ادا کېږي د ژبې د سر مخامخ لاندې باندې غاښونو د سرونو نه. یعنې که ستاسو فکر یو د صاد زا سین ما دلته کې لیکلی یو تیر نشان مې دې طرف ته کړی او بل دا کې خماني راوستی دلته کې او دې غاښ ته مې رارسولې ده. د دې مقصد دا دی چې صاد زا سین ادا کېږي د ژبې د سر مخامخ لاندې باندې غاښونو د شاګانو نه. دلته ما دا لیکلي صاد زا سین ادا کېږي ژبې سر مخامخ غاښونو د شاګانو نه. او دې ته حروف صفیریه ویل کېږي. صفیر شپېلي ته ویل کېږي. په دې کې شپېلي صفت موجود دی. دا چې کله موږ ادا کوو د دې وجې نه دې ته حروف صفیریه ویل کېږي.
بیا زموږ سره په اخره کې راځي ضا ذال ثا. یعنې ما ته وګورئ ضا ذال ثا. سا به نه وایو ښه، زال به نه وایو، ذال به وایو او ثا به وایو. ذال به وایو او ثا به وایو، زال به نه وایو. ضا ذال او ثا دا کې دا ما بالکل د ژبې د سر ته مخامخ لیکلي دي، د ژبې د سر او د برنو غاښونو د سرونو نه. یعنې دا د تیر د نشان د بره غاښ ته ما لیکلي، تاسو په نظر باندې راځي. ضا ذال ثا ادا کېږي د ژبې د سر او د بره غاښونو د سرونو نه، او دې ته حروف لسویه ویل کېږي. دې ته حروف لسویه ویل کېږي، لس حروف ته ویل کېږي. او په دې د پهچان دپاره ورته چې کوم دی دا نوم ویلی شوی دی. کله چې موږ دا حروف ادا کوو نو شانه د هوا یو چپه راځي. موږ استاد محترم نه موږ داسې اورېده او موږ داسې ویلي چې دا حروف کله موږ ادا کوو لکه اثا اذا الله، چې دا موږ په دې طریقه باندې ادا کوو د شانه د هوا چې کوم چپه راځي هغه د دې ژبې د سر او د دې غاښونو په منځ کې راباندې کېږي او داسې معلومېږي سړي ته ګویا دا د ورونه ادا شو. په دې نسبت باندې دې ته چې کوم دی د حروف لسویه نوم ورکړی شوی دی. او دا صرف د پهچان دپاره دی چې موږ دا حروف صرف وپېژنو. بیا زموږ سره فا ده، نو فا موږ دلته دې ته لاندې شونډه ویلې کېږي. دا ما په دې لاندې شونډه باندې د فا څه لیکلي ده، ځکه چې موږ څومره ډېرونکي چې هغوی ته پته ولګي چې فا ادا کېږي د بره غاښ د سر نه او د لاندې شونډې د دننه حصې نه یا د لاندې شونډې د خېټې نه. دویم موږ سره دی واو با میم. نو با ادا کېږي د شونډو د لمدو حصې نه، دې ته اطباق شفتین د دواړو شونډو پیوست کېدل د لمدو حصو نه ادا کېږي. میم ادا کېږي د شونډو د دې وچو حصو نه چې کله دا د یو بل سره میلاو شي، او دې ته بري حرف هم ویل کېږي، دې ته بحري حرف ویل کېږي. واو ادا کېږي زموږ سره د دواړو شونډو د ګول کېدو نه، د دواړو شونډو د ګول کېدو نه. دلته ورته مخامخ ما لیکلي دي حروف شفویه. حروف شفویه، شف شونډې ته وایي. دا فا با میم او واو دا چونکې د دې شونډو نه ادا کېږي، په دې نسبت باندې دې ته ویل کېږي حروف شفویه. حروف شفویه انشاءالله زه امید ساتم چې نننی سبق به تاسو ته یاد شوی. او دلته کې ما تاسو ته لیکلی غنه، دا زموږ سره د پوزې علاقه ده، دا د پوزې نه ادا کېږي، د پوزې اواز دی ده. د دې وجې نه دلته کې موږ دا پاسې لیکلی ده چې دې ځای کې نسشه ادا کېږي، د خیشوم ویل کېږي. خیشوم دننه د پوزې د ډک ته ویل کېږي، د دې نه چې کوم دی غنه ادا کېږي. لکه انته، انته به نه وایو، انته داسې به وایو. انشاءالله زه امید ساتم چې دا تاسو په دې باندې پوه شوي. تېر وخت کې موږ تاسو سبق ویلی و، د ولا اله غیره پورې موږ لمونځ ویلی و. نن به پکې د الحمد نه بره شروع کړو، یو څو الفاظ به پکې وایو. انشاءالله امید ساتم چې تاسو به زموږ سره دا زده کړئ او ما ته هم دعا کوئ، تاسو هم دعا کوئ. الله تعالی مونږ دعا ده چې مونږ ته لمونځ او قرآن په صحیح طریقې سره زده کړي، سره د عمله توفیق را نصیب کړي. لمونځ ووایو، ځان تیار کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إني منقول الحمد لله، الحمد لله يا الحمد دا دوان غلطي، الحمد بمنول أو الحمد لله بمنول. الحمد لله دو لله بنور، الحمد لله دو لله غلط. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إن الرحمة رابع را منګ تاسو یې رابع نو را چې کنه جبې دا شاو په بره تعالی ته چتو رابع دا کو را بنو د جبې سر به کنه چتو شابه سره چتو. دیم زموږ سره حاله منګ الرحمن وای، الرحمن الرحمن بنوای، الرحمن غلط دی. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك خلقوي مالك يوم الدين دا غلط دی. مالکی به لام جی لیکاب جی کی مالکی، مالک يوم الدين. اوس خلک پسې بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کدی وایي دا معنی د کوپه جوړېږي، دا تاش کمپنۍ والا چې کوم قرآن دی دې پرې اخر سر کې دا الفاظ لیکلي. انشاءالله تاسو دا وګورئ، تاسو په خپله پته ولګي چې ایاک به نه وایو. که ایاک دې وایو نو ناداني سره یا داني طور باندې کوم دی غیر اختیاري طور باندې کوم دی سړی د کوپر دایرې ته داخليږي. د دې وجې نه د ایاک نه به ځان ستو ایاک شد به پکې ادا و. که نعبد بودو غلط دی.
إياك نعبد وإياك نستعين. عين بون إن بونوي عين عين بانكم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدي خلقوا يا اهدي دا غلط اهدي همزة حاضر دال زير دي اهدي دا سيبو نصيرا نصيرا غلط نصيرا مخيو اهدي نصيرات المستقيم دا غلط طول ديو جن دا سيل پکار دي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين صراط الذين صراط رابا صراط الذين أنعمت عليهم. ممتاز تدري كود الذال مخرج ممتاز توي الذال بعد كود جب سر برا واخون سرنا الذال بعد كود زال بنوي جب شاد بس جب سر نارمو واخون شاد مخامخ داس يقول ما تيتي ذال باوي ذال. صراط الذين أنعمت عليهم. عليهم خلقوا عليهم غلط عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم خلقوا غير المغضوب عليهم دا غلط غير الغلط غير المغضوب بنوي بوي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلقوا ولا زوالين ولا زوالين كدي وايو غلط ته ځکه چې شد ادا نشو د دې وجه څنګه وای ولا الضالين. دا واز به ګلک ډیر کوي کدا مونږ کو بیا شد نه دا کوي بیا هر نیمګړی دا کوي دا زموږ سره لهنی جری ده دته بیا ماهر د قران نه ویلږي څنګه چې ما تاسو په 13 کلاس کې ویلو چې تبديل المشدد بالمخفف مشدد ټکی باندې شد نه ادا کول دام لهنی جری ده او دا حرام نه دانه دی ویل پکار دیو جن دې قسم غلطۍ نه هم ځان ساتل پکار دي دا ویل پکار دي غیر المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله تعالى من دا عمل كل توفيق نصيب کی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.